نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورطول پجمع درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د موز متعلق بیان شروع کړو که الله رب العزت مونږ او تاسو له زندگی او ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله دا جمعه به هم سوال لسمه جمعه د موز متعلق بیان او د سجده سهو متعلق دا څلورمه جمعه ده تاسو ته ما تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې په سجده سهو کې د تشهود بیان وکړو چې تشهود په کوم ځای څنګه سجده سهو راځي هغه مې تاسو ته تفصیلي خبره وکړه به ما تاسو ته ووې چې انشاءالله آینده جمعه به که خیر و زندگی و ژوند و نو سورة فاتحه و ذهن کې یوه خبره یاد وساتئ چې تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې سملګرو دا اعتراض هم وکړو چې قرات خو فرض دی زمونږه د منځ شپږ ارکان دي چې د دې نه بغیر منځ کېږي نه دا فرض دي خصوصا یو په دې کې قرات دا فرض دی چې قرات نه خو قرات چې ګم دی د سورة فاتحه او د سورت دواړو دې ته مطلق قرات وای چې انسان ار یو د دې نه ادا کو نو د دې قرات اوش نو قرات فرض دی او سورة فاتحه بیل ویل واجب دی او قرات لستل د قرآن کریم آیات مبارکه درې چې کم دی دا بیل ویل لستل دا واجب دی تاسو ته ما په سورة فاتحه کې تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې سلک وضاحت کړو خو لږ ذهن متوجه کړئ چې په دې مسایلو باندې موږ او تاسو پوه شو سورة فاتحه د یو سړي نه سهون یې راشوه او قرآن کریم آیات مبارکه دای اوه زمونږ په زندګۍ په معمول کې دای چې زمونږ د سورة فاتحه نه یریږي خو دومره دا چې دا اسلام مونږ او تاسو ته هغه شکی او احتمالي مسایل چې زمونږ او تاسو ژوند کې راځي هغه ختمي که چیرې داسې وشي نو څه به کوو نو که چیرې د یو انسان د سورة فاتحه الحمدلله والا تر ولدوالین پورې دا قرات زمونږ نه سهون یېر شو او د قرآن کریم آیات مبارکه مو یا درې ولستل یا یو سورت نو دې وخت کې په دې انسان باندې سجده سهو واجب شوه
که چېرې دې سجده سهوه وکړله نو مونځ دی صحیح شو. که چېرې یو انسان دی او د ده نه سورت فاتحه ولوستله په فرض 2 رکعاتو کې چې کم ورته موږ او تاسو ډک وایو، په فرض اولني 2 رکعاتو کې ګوره په وروسته رکعاتونو کې خبره کوم چې کم د فرض 8 رکعاتونه دي پای کې خبره کوم چې کم زموږ او تاسو په فرض کې ډک رکعاتونه دي، په نوافلو کې او په سنتو کې یا په وترو کې یا وغیره چې یو انسان بل مونځ کوي نو هغه خو ټول اکثر د صورت سره وي، هغه نه د فرض چې کم ډک رکعات دی اولني 2 رکعات د فرضو دې کې د یو انسان نه صورت یې شو او دې ډایرکټ رکوع ته لاړ نو په ده باندې سجده سهو واجب شوله، سجده سهو یې وکړله نو مونځ صحیح شو. یا یو انسان دی په صورت فاتحه کې او په قرات د قرآن کریم آیات مبارکو کې سهوت وشوله، قرات شروع او د تر آیات شو چې زما خو صورت فاتحه یې ده نو قرات ختم کو او واپس صورت فاتحه ولوستله، رد و بدل یې وکړو، د صورت فاتحه په ځای باندې قرات ولوستلو او د قرات په ځای باندې صورت فاتحه ولوستله، رد و بدل وکړو نو په دې وخت کې هم په ده باندې سجده سهو واجب شوله، سجده سهو به کوي. اوس تاسو ته ما ویلو چې یو انسان تش رکعات دی د فرضو اولني 2 رکعاته په هر مونځ کې دا ډک وي د صورت سره وي، موږ ورته ډک رکعات وایو، او د فرضو اخرني که 1 رکعت دی ماښام مونځ کې یا د مازدیګر او د ماسپښین او یا د ماسخوتن په مونځ کې اخرني 2 رکعاته بغیر د صورت دی. نو اوس دې وخت کې دا صورت فاتحه لوستل په دې کې مستحب دی، دا قیام کول فرض دی. قیام چې موږ او تاسو د صورت فاتحه د مقدار ودرېږو دا تش ولاړ دا فرض دی، دې ته قیام وایي او صورت فاتحه په دې کې لوستل مستحب دی. که د یو انسان قصدن صورت فاتحه نه لولي اسې غلی ولاړ دی د هغې په مقدار دی غلی ودرېدو یا د صورت فاتحې په ځای باندې نور تسبیحات وویل یا نوره دعا وویله او یا غلی د صورت فاتحې په ځای باندې ولاړ دی الحمدلله والا تر ولدوالینه پورې صورت فاتحه ونه لوستله غلی ولاړ دی د دې په مقدار باندې او دې رکوع ته راښکته شو نو د باندې سجده سهوه نشته د مونځ وشو، ځکه دلته کې دا صورت فاتحه لوستل دا مستحب دی په فرض رکعتونو په اخرنۍ 2 رکعاتو کې یا په 1 رکعت کې 8 رکعتونه دي. بعضې خلک چې کم دی لکه صورت فاتحه لوستل دا لازمي ګڼي چې یاره لازمه ده چې بغیر د صورت فاتحې نه مونځ نه کېږي. بعضې خلک وایي داسې نه ده، صورت فاتحه په ډک رکعتونو کې لوستل واجب دی او په تش رکعتونو کې ویل مستحب دی. که انسان د دې مقدار غلی ودرېدو اوم ټیک ته، خو په نورو رکعتونو کې نه چې یو سړی نفل کوي، یو سړی چې کم دی سنت کوي، یو سړی چې کم دی وتر کوي یا نور داسې مونځ کوي، ګوره هغې کې نه، هغې کې چې کم دی که یو انسان له صورت فاتحه سهول یېره شوه او قرات وویلو نو په دې صورت کې په ده باندې سجده سهو واجب شوله. خو قیام فرض دی، قیام په فرضو کې فرض دی. دا ځل کې یو خبره یاد ساتئ، قیام په فرضو کې فرض دی. که چېرې یو سړی نفل کوي نو کتابونو لیکلی دي چې یو انسان په نفلو کې په ناسته باندې مونځ کوي، په ناسته باندې نو هم د ده مونځ کېږي خو د ثواب هغه درجې ښکته کېږي. او که چېرې په فرضو مونځ کې یو انسان قیام بلا عذره بیمار نه دی، عذر نشته
او د قیام پرې خوستو ولاړه چې کوم سورت فاتحه ته موږ تاسو ودرېږو دا پرې خوستو نو ګوره مونځ اوله شو بیا به دوباره مونځ کوي په ده باندې سجده سهو اسم پې بیانوي ځکه فرضیت یې پرې خوستو نو دا د سورت فاتحه هغه بیان و سورت فاتحه وسو دویم نمبر ځای چې کوم دی د رکوع نه چې موږ او تاسو راوچتېږو قیام ته رکوع وکړله او قیام ته راوچتېږو قیام ته راوچت شو نو په دې صورت کې که چرې چا قصدن دا قیام پرېښوستو د رکوع نه واپس راوچت دې ډایرکټ رکوع له لاړو او قیام یې ونه کو ډایرکټ سجدې له لاړ نو دې صورت کې د مونځ فاسد شه دوباره به مونځ کوي چې قصدن یې دا عمل وکړو قصدن د سجده سهو سره دا عمل نه ترسره کیږي دوباره به بیا مونځ کوي او که چیرې یو انسان دی خطا دې وشوله سهو دې وشوله رکوع یې وکړه او بلکل تغیر دې ډایرکټ سجدې له لاړ نو په دې وخت کې په ده باندې سجده سهو لازمه شوه ګورئ ښه موږ به اکثر حضرات زه ډېر زیات داسې ګورم ملګري یاران دوستان چې هغې رکوع له لاړ شي نو واپس قیام نه کوي قیام ګوره د سمع الله لمن حمده مقدار قیام کول دا واجب دی دا څومره چې د الفاظ دی موږ وایو سمع الله لمن حمده د دې مقدار قیام کول په مونځ کې دا واجب دی که چیرې یو انسان په مونځ کې دا قصدن دا قیام پرېښوستو واپسې کې نو مونځ یې ونه شو او که سهون دا عمل رال رکوع له لاړ او ډایرکټ یرتي ډایرکټ سجدې له لاړ بهرایات شو چې ماله خو دا قیام ير شو نو په ده باندې سجده سهو واجبه ده بیا چې سجده سهو یې وکړله نو مونځ یې کېږي او که سجده سهو یې ونه کړله نو مونځ یې پاشي شه دوباره به مونځ کوي دریم نمبر ځای علماو لیکلی دی که چیرې یو انسان دی سهون داسې عمل وشو اولنی رکعت کې موږ ګورئ په مونځ کې ارکان او تبلیغ والا حضرات چې کوم دی هغې وایي په مونځ کې 14 فرضونه دي څومره په مونځ کې وایي و بهر دي او و پکې 6 دلله دي تبلیغ والا حضرات وایي زموږ کتابونه هم لیکلی دي خو زموږ کتابونو والا یو شکل صورت بدل ورکړی دی هغې وایي چې دا کم 6 دلله دي کتابونه هغې ته ارکان وایي څه شی وایي ارکان وایي اولنی تکبیر تحریمه غوږونو ته لاسونه اوچتول دا تکبیر تحریمه ویل غوږونو ته دا فرض دی دویم نمبر قرات قیام رکوع او سجده دا په مونځ کې فرض دی او اخرنۍ قاعده نو دې ته اسلام رکن وایي د مونځ ارکان که چیرې یو انسان لا دا پاتې شو په مونځ کې نو ګوره د مونځ یو رکن پاتې شو نو دا ګوره په سجدو باندې بیا سجده سهو نه راګرځي دوباره به مونځ کوي نو سجده به درته خبره کوله چې یو انسان دی اولنی رکعت کې د یوه سجده وکړله او بله سجده ترې پاتې شوه دوه سجدې موږ کوو یوه سجده وکړله او بله سجده ترې پاتې شوه دې دویم رکعت ته چې دله بې ير شول که قصدله د عمل وکړو خو مونځ لاړ د دله ير شول چې یاره باله خو سجده پاتې شوې ده او دی واپس په دویم رکعت کې بیا 3 سجدې وکړې دوی خو هغه خپلې وکړې چې کم د اولنی رکعت 2 سجدې دي او یو د دې دویم رکعت چې کمې 2 سجدې دي او یو د هغه اولنی رکعت سجده ده هغه یوه سجده هغه سجده وکړله نو اوس به چې کم دی او سجده سهوه وکړله مونځ یې صحیح شو او که چیرې سجده سهوه ونه کړله مونځ یې فاسد شو دې دا سوچ وکړو چې یاره ما خو هغه یوه سجده وکړله دا بله سجده نه دله پاتې شوله یوه سجده کړې ده او یوه سجده ترې پاتې شوله او دې دا سوچ وکړو چې راشه به سجده سهوه به وکړه مونځ به نو که چیرې دا سجده د پرېښوستله نو بیا مونځ فاسد شو ځکه مونځ په احتمال کې شو شریعت لیکي
چې اوسو په دې دواړو سجدو کې اکثر کتابونو لیکلي دي چې سجدې فرض دي، خو اوس موږ ته دا پته نشته ده چې په دې کې کومه سجده فرض ده، اولنۍ سجده فرض ده او که دویمه سجده فرض ده. نو شریعت لیکي چې یوه سجده په دې کې واجب ده، نو چې یوه واجب ده اولنۍ واجب ده یا دویمه واجب ده، دا شک دی، احتمال دی. نو اوسو که چېرې د سجدې کاملې ونه کړې په مونځ کې نو مونځ لاړ، که چېرې د سجدې کاملې وکړې په مونځ کې، یا چې کوم دی یو انسان دی په دویم رکعت کې نه په دریم کې هغه سجده پاتې شوې ده، په دریم مونځ د څلور رکعاتو دی په یو سلام باندې، دریم رکعت کې یا په څلورم رکعت کې سجدې کامله ورسوله او بیا سجده صحوه وکړله مونځ وشو، او که چېرې د ده هغه سجده پاتې شوه نو بیا به دوباره مونځ کوي. نو عزتمندو دا د هغه د سجدو کولو ځای و. تاسو ته ما ویلی چې موږ او تاسو په ښه په دغه سره معمول سره دا زده کو او دا ترتیب وکړو، نو انشاءالله که خیر و زندگی و ژوند و نو خلک دا سوالونه کوي د سحر د مونځ کې چې کوم دی دا بعضې خلک وایي او خلک یې په شک کې واقع کړي دي، ډېر خلک چې یاره دا سنت مخکې وکړو او که وروسته وکړو د سهار دا سنت، او بعضې خلک یې بیا په اشراق په ټایم باندې، نو داسې ډېر خلک دی. نو دا به انشاءالله که خیر و زندگی و ژوند نو آینده جمعه که خیر و زندگی وه د دې سهار د سنتو بیان به تاسو ته کومه. لاول به درته د مونځ دا طریقه خو موږ تاسو ته معلومه دی، خو بیا به درته د مونځ دا طریقې د شکل خیم چې دا طریقه ده، او بیا به تاسو ته د دې سحر د دې سنتو بیان کوم تفصیلي بیان انشاءالله که خیر و زندگی و ژوند و. نو الله دې به تاسو له ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.